now come towards Newton's second law of motion. ګوره Newton's second law of motion تاسو ته دا وایي چې when a net force acts on a body it produces acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. دې مطلب څه شی دی؟ دې مطلب دا دی چې کچېرې زه تاته وایم په یو باډي باندې ته فورس لګې څه لګې فورس لګې نو که زیات فورس لګې دا به عمر زیات اکسلریشن به په دې کې راځي ټیک ده که نه لکه دا مارکر دی دا زه لږ فورس په دې لګوم نو کم اکسلریشن په دې کې راځي خو که زیات فورس لګوم زیات اکسلریشن که بیا زیات فورس لګوم خو زیات اکسلریشن راځي په دې کې نو مطلب دا دی چې فورس زیات نو اکسلریشن به څه کېږي دا به زیاتېږي نو زه دلته څه لیکلی شم چې اکسلریشن به زیاتېږي چې کله زه څه زیاتوم فورس زیاتوم دا ما سره ریلیشن نمبر 1 شو ټیک ده که نه چې اکسلریشن به کله زیاتېږي چې کله ته فورس زیاتې او چې فورس کمه نو اکسلریشن به ډیفینیټلی کمیږي خو دا اکسلریشن به انورسلی پروپورشنلی ماس ته لکه دا اکسلریشن انورسلی پروپورشنل دی څه ته ماس ته دا ریلیشن نمبر 2 شو که ماس زیات نو اکسلریشن به کم لکه مثال په طور باندې که زه تاته ویم چې ما سره دا مارکر دی د دې ماس خو کم دی که نه نو په دې کې زه اکسلریشن څه پیدا کولی شم زیات پیدا کولی شم خو که چېرې درته ووایم چې یار ما سره دا کتاب دی ټیک ده دا کتاب دی ما سره نو کتاب باندې که زه داسې فورس لګوم ما سره زیات اکسلریشن په دې کې څه پیدا کېږي کم پیدا کېږي نو چې ماس زیاتېږي اکسلریشن به کمیږي او چې ماس کمیږي اکسلریشن به زیاتېږي د دې سټیټمنټ مطلب هم دغه دی اوس دلته وګوره د دواړه ریلیشنز کمباین کا اوس چې زه دا کمباین کم کمباین دیز بوث ریلیشنز ګوره زه کمباین کوم دلته هم ا دلته هم ا اکسلریشن ولیکه پروپورشن ولیکه اف په خپل ځای باندې ولیکه 1 او ام په خپل ځای باندې ولیکه اکسلریشن په خپل ځای پروپورشنالټي ساين په خپل ځای اف چې د 1 سره ملټیپلای شي فورس راځي ام په خپل ځای باندې اوس چې پروپورشنالټي ساين ختمومه دلته بس لګوم کانسټنټ څه لګوم کانسټنټ لګوم اف ډیوایډډ بای ام ټیک ده ډیوایډډ بای ام سوري ام اوس دلته وګوره دلته کانسټنټ ما سره دی چې کې اف بای ام په خپل ځای باندې ولیکه دې کې ته ویلی شي چې دا میکانیکل نیوټینین میکانیکل کانسټنټ دی بالکل ورته ویلی شي او دا برابر دی د څه شي دا برابر دی د 1 نو ا از ایکول ټو دلته به د کې په ځای 1 پوټ کې اف بای ام په خپل ځای باندې ولیکو نو چې 1 شته یا نشته ضرورت نشته چې څه شی نشته خو 1 شته که نه خبره باندې رسې که نه اوس دلته وګوره ام دلته په ډیویژن کې دلته چې راسله به راځي ملټیپلیکیشن له به راځي نو اف به د څه برابر شي د ام ا به برابر شي فورس از ایکول ټو ام ا خبره باندې راسې که نه نو ګورئ چې که زه دلته ولیکم چې اف از ایکول ټو ام تا سره راغی یعنی فورس برابر دی ماس ټایمز اکسلریشن نو که چېرې ستا نه دا یېره کېږي چې یار how can I learn it that when a net force acts on a body it produces acceleration in the body in the direction of the net force the magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass نو ګوره که ان کیس دی کې تا ته مسئلې مسئلې نشته اکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل دی فورس ته اکسلریشن انورسلی پروپورشنل دی ماس ته دې کې څه مسئلې نشته خو که ان کیس بیا هم ستانه د یېر کېږي نو اف از ایکول ټو ام دا خو به ستانه نه یېر کېږي که نه نو د دې بل سټیټمنټ به څنګه کې راځي بل سټیټمنټ درته د دې په اسانه خو میتھمیټیکل سټیټمنټ اوس دلته وګوره چې اف از ایکول ټو ام خو تا سره راغی اوس د دې سټیټمنټ به څنګه کوي چې نیټ فورس یا اپلایډ فورس ویل بی ایکول ټو ماس ټایمز اکسلریشن ماس ټایمز اکسلریشن دا د نیوټن لا شارټ چې کومه میتھمیټیکل ډیفینیشن دی هغه د دې دا دی اوس دلته بعضې سټوډنټس تپوس کوي اکثر میسیجز کوي چې یار سر دا ټایمز څه مطلب دلته خو موږ سره ټایم نشته ګوره بچې دا اکثر ان ټي ایس پیپرو کې راځي چې لکه مطلب 3 ملټیپلایډ بای 2 دی که نه نو وی کین سے دیٹ 3 ټایمز 2 خبره باندې رسې که نه 3 ټایمز 2 نه څه راځي دی نه 6 راځي خبره باندې رسې که نه نو دلته چې کله ملټیپلیکیشن ساين راځي دغه لپاره به ټایمز استعمال 3 ټایمز 2 از ایکول ټو 6 ټیک ده اوس دلته وګوره چې دلته ما ځکه لیکلی چې ټوټل اپلایډ فورس ویل بی ایکول ټو ماس ټایمز اکسلریشن اوس دلته د اوسه پورې خو تا دا خبره کړې ده چې د فورس یونټ چې کومه دی هغه د نیوټن فورس یونټ څه شی دی نیوټن دی خو که چېرې ستانه څوک تپوس وکړي چې دا نیوټن دی څه شی نو بعضې نیم سټوډنټس ورته څه وایي چې سر نیوټن ساینټسټ دا په انګلینډ کې پیدا شوی دا په د مڼو په باغ کې ناست و مڼه په دې باندې راپرېوته دا چې کومه دی لیونی نه 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 دا د نیوټن ډیفینیشن نه دی د نیوټن ډیفینیشن دا دی
چې فورس برابر دی د فورس یونټ نیوټن دی کنه 1 نیوټن د ماس یونټ څه دی کیلوګرام دی څه دی کیلوګرام او د اکسلریشن یونټ څه دی 1 میټر پر سیکنډ سکوير اوس دلته وګوره ستانه زه تاسو کوم چې 1 نیوټن څه شی دی ته ماته وایي چې 1 نیوټن د فورس اکایي ده یا د فورس یونټ دی او 1 نیوټن زه ډیفاین کولی شم چې کله زه دا فورس اپلای کوم په څومره کیلوګرام باډي باندې په 1 کیلوګرام باډي باندې او په دې کې څومره اکسلریشن پیدا شي 1 میټر پر سیکنډ سکوير اکسلریشن پیدا کوم نو د ټوټل فورس مقدار به څومره 1 نیوټن وي نو په انګلیش کې ته داسې ویلی شي چې whenever we applied force on 1 kilogram object and produce acceleration in this object of how much 1 meter per second square so the amount of the applied force will be how much 1 newton خبره باندې پوهیږئ کنه ټیک شو نو دا د څه شی دی دا د نیوټن ډیفینیشن تاسو سره راغی چې 1 نیوټن د څه برابر دی دا د 1 کیلوګرام 1 میټر پر سیکنډ سکوير برابر دی دا بیسیک یونټ دی او دا چې کومه ډیرایف راغلی دا ټیک د الریډي دا تاسو مخکې په فرست چپټر کې کړی دی ټیک دا اچھا اوس راځو د نیوټن په سیکنډ لا باندې یو ایگزامپل کوو ایگزامپل کې دا ته وایي چې فایند د اکسلریشن acceleration ستانه غواړي چې دا معلوم کا that is produced by a 20 newton force ها نو ګوره given data کې given data ټیک دا تاسو سره فورس څومره ده F is equal to how much 20 newton ټیک شو کنه ماس ته له درکړه ماس of 8 kg ماس څومره ده 8 کیلوګرام ده او تانه څه شی غواړي acceleration ستانه غواړي ټیک ده کنه نو راشه دلته چې دلته ته د سولوشن لرازي نو ته به چې ما سره فورس برابر دی د ام ا برابر دی خو دلته ما سره فورس هم ګیون دی او ماس هم ګیون دی اکسلریشن ما سره نشته نو ګوره ماس به دې اړخ ته راړی اکسلریشن به آیسولیټ کې نه به معلومه نو چې ماس دې اړخ ته راړی ماس دلته په ملټیپلیکیشن کې دی چې دلته راځي برازي ډیویژن لبرازي نو اف په خپل ځبان ماس ډیویژن لراغه دلته تاسو سره اکسلریشن پاتې شو نو فورس څومره دی ته وګوره فورس دی 20 څومره دی 20 ټیک شو ماس څومره دی 8 کیلوګرام دی اکسلریشن په خپل ځای باندې ولیکه 20 په 8 باندې ډیوایډ کا نو تاسو سره به تقریبا راشي 8 2 16 2.5 تقریبا راځي څومره اکسلریشن از ایکوال ټو 2.5 میټر پر سیکنډ سکوير تاسو سره راغی ټیک شو کنه یونټ بلګوي بچي یونټ چې کلم د فزکس اصول دادي چې کومه کوانټیټی ته لیکن دا یونټ پکار دی ټیک شو اوس دلته وګوره چې دا صبح ایکسرسایز وزټ کوي او د سره چې ریلیټډ کوم نومریکلز چې کوم په نیوټن سیکنډ لا باندې کیږي هغه به اوکې چې کوم مسلې هغه به ماته په کمنټ سیکشن کې منشن کړئ ټیک ده ثانک یو very much